السلام علیکم ګرانو کتونکو د قرآن مجید د دې سورت قل والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د چې کوم دی ډېر زیات فضایل راغلي دي. دا د قرآن مجید سورت دی، یعنی که چېرې خلک د ده لولي نو یو د قرآن مجید د تلاوت هم ثواب ملاویږي، بل دا چې انسان لولي لکه ده چې پوره قرآن مجید ولوستو، بل دا چې دا د الله تبارک وتعالی بړایي ده، بل دا چې د سره د ویلو سره چې کوم دی موږ ته نیکي هم ملاویږي. د سره سره زموږ دنیوي فایدې چې کوم دی هم په دې صورت کې موږ ته دنیوي چې کوم زموږ ضروریات دي هم د دې صورت ته برکت چې کوم دی فضیلت دی. قل هو الله احد چې کوم دی زموږ عقیده ده. راځئ د مولانا صاحب نه د قل هو الله احد یو څو فضایل اورو او مخکې د خپلو کتونکو سره لازمي شریک کړو. که چېرې زموږ په کورونو کې، زموږ په رشتهدارانو کې، زموږ په دوستانو کې د چا داسې قسمه مشکلات وي نو هغه د قل هو الله احد په وجه باندې خپل هغه مشکلات هم ختمولی شي. راځئ د مولانا صاحب دا کلیپ اورو مخکې د خپلو کتونکو سره لازمي شیر کوو. چې کوم خلک د سورې اخلاص سره مینه کوي او د سورې اخلاص سره تعلق ساتي، تلاوت یې کوي او بار بار یې وایي، د دریو غټو بیمارونو به الله محفوظ ساتي، د دریو غټو خبرونه به الله محفوظ ساتي. نمبر 1 خبره چې هغه نن سبا زمونږ د معاشري د ټولو نه غټه خبره ده. نن سبا ده که نه غټه خبره، فقر و فاقه، غریبي، فقر و فاقه او غریبي. کم خلک چې سورة اخلاص د دې عقیده ساتي او د دې تلاوت کوي، په دې سوچ کوي، دا په فکر سره دې تلاوت کوي او دې موحد انسان وي، الله به د فقر پاکي نه ساتي. دویم نمبر دې معاشري بدتري زموږ د کلي علاقه د بار بار ویما د علما لګیا دي د قرآن اثر دی چې اکثر موحدین یې خو یوې بیمارۍ ګورې نن سبا خراب کړه. یو بیماري په دې معاشره کې ډېره په تیزۍ سره روانه ده چې هغې ته څه وایي کوډي، منتري، جادو، سحر، دا ټول دا ډېر لوی کردار دی په دې کې. نو سورت اخلاص دویم نمبر چې د سحر، د جادو، د منتر اوچت علاج دی. دریم نمبر چې بدترین بیماری نن سبا ده او عامه ده، هغې ته نظر وایي، بد نظر دومره زیات شوی دی. انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی، مسند احمد نقل کړی دی په سند حسن باندې. نبی علیہ السلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به زیات مرګونه د بد نظر د لاسه کېږي، د بد نظر د لاسه. عثمان بن عفان رضی الله عنه علامه عینی عمدة القاری کې نقل کوي، مراسیلو کې ابو داود نقل کوي، عثمان بن عفان رضی الله عنه یو ماشوم ډېر ښایسته و، نو هغه پلار ته ویل دا مخ یې ولا تور کا، نظر کېږي تا دې صفا کړی دی نو دا مخ ولا لږ تور کا، دا نظر کېږي. لہذا بد نظر ډېر زیات دی، دا په کور کې دننه دی او بهر هم دی. پخوا نه به تاسو کتل که نه ثابت کړي کې به چېرته یو سړی و، یو سړی نو هغه به ویل چې لکه د پلانکي نظر ډېر زیات چې کومه دی نو چلېږي، دا ځان ترې ساتئ. لیکن اوس نن سبا چې دی نو دا هر دویم دریم څلورم کس چې کومه دی نو بد نظر چلېږي. د دې وجې نه ماشاءالله بارک الله وایي، ځان دموئ، خپل بچي دموئ. او دا صورت چې دې له وظیفه جوړه کوي، دا خپله دا چې کله تاسو وظیفه کړه نو په دې کې اولنۍ خبره تا به الله تعالی د فقر و فاقې نه ساتي، د بد نظر نه به دې ساتي، د سحر جادو منتر نه به دې ساتي، د کور نه به بیا ورته نه وځې بیا نو. عقیده به ټیک وي، توحید به ټیک وي.